نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي حج محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله خالقنا العلي العظيم وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد صلاة الفاتحة والرجال حمد ثناء الفاق والرجال سي الله جل جلاله عما نواله فالقرآن العظيم فاق وفرمى اهدنا الصراط المستقيم کہ اے بندگان تاسا کلمات وایس و ما ته اهدنا الصراط المستقيم ما روان کی پر غلیان باندې چغه د هدایت الصراط المستقيم سره وترى الإنسان الله جل جلاله ده دل لارا وإنسانان داش واضح أو داش إشكارة أو داش معلومدار وتيشرة لك فطور أشفاً تسعار مرة وحيد وقال طول دهان مراسي وها غار فرهار العكاء فرهار غنبي فرهار غرب فرهار كون كرنا فتاي تكس بين الرام فرهار زك فرهار العكاء فتاي داركم الله جل جلاله تمزيك فرسان ماجي النبي عليه الصلاة والسلام أمتا هداية الصراط المستقيم على الهداية دا هر انسان تو ښکار کړي انسان ته الله جل جلاله واقع کړي وهديناهم نجدين ما تصل دوی لایي یو دا اشاره ته تمام تکس کنه لیاره کپرته لیاره باندې زی الله جل جلاله راضي دی پیغمبر علیه السلام تعالی دا الله لقاره الغضب والفقر خلاص او کپرته خپل لیاره دی بیا الله جل جلاله په تابع بیا عذاب درکې د غضب په نظر بدل کو د نبی علیه السلام امت الله جل جلاله هر منت هر سکند هر میاس هر ورځ دا یو مزین کړی او تشاسته کړی ده ورته قیمتي کړی ده دغه کم دا میاس چې روانه ده دې میاس ته شعبان المعظم
په پښتو کې برات اسره دا هغه میاشت ده چې نبی علیه السلام په دې میاشت کې اکثر ورځې روزې نیولې. عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه السلام د دومره روزې رانیولې په دې تېرو میاشتو کې د خدای تعالی په میاشت کې دا کوم شاید نور تېرې میاشتې موږ به دا وایو چې نبی علیه السلام په ټول عمر بیا روزه نیسي دا ګټه اخلاص خدای نه کړي. بیا به هغه د خدای تعالی په میاشت کې بیا دا وایي روزه به بیا دا رقم وله چې هغه بیا روزه نه کړي. چې څه چې دغه د عصرې میاشته د برات میاشته د شعبان المعظم میاشته چې دا میاشته به راغله عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه السلام به دومره روزې زیاتې کړې چې بیخي ډېرې میاشتې به روزه نیوله. نبی علیه السلام فرمایي چې شعبان المعظم د دې مثال دا داسې د برکت میاشته ده که چېرې انسان د الله جل جلاله څخه رحمت طلب کړي په دې میاشت اله العالمین دغه دعا نه کړي هغه زما قبلي د الله تعالی د رحمت ناویو تر ناویو سمندرونو روزونو باندې راغلی. دا مصنفین دا لوی مفسرین محدثین دا لیکي چې شعبان دا له شعبه څخه مشتق دی. د دې انسان د دې معنا دا کوم ده لکه ترناوه د چت د بام لکه یو غټ غره چې اوبه پرې ورود باندې ورځي هغه ورود بیا ګڼ روان چې په باران کې وایي د دې میاشتې دا کوم معنا ده چې په دې میاشت کې دومره په زیات تعداد الله رحمت را روان وي. که هغه انسان د الله جل جلاله وجود که هغه انسان عاجزي وي که هغه انسان په ځان کې تقوا پیدا کړي د الله ویره پیدا کړي دا انسان ته به دومره سکون دومره رحم کرم ورباندې روان وي لکه په ترناوی کې چې اوبه پرې روان لکه په وروز کې چې اوبه ډک روان دا هغه مثال. پیغمبر علیه السلام باندې مفسرین محدثین لیکي چې تاسو په دغه میاشت کې په نبی علیه السلام باندې درود شریف ووایئ. بعضې مفسرین لیکي چې تاسو په دغه میاشت کې روزې ونیسئ چې ستاسو عادت وګرځي چې د روانې میاشتې د روزې مبارک وي. او بعضې مفسرین لیکي چې دا داسې بختور او قدرمنه میاشت ده چې کوم انسان په صحیح معنا باندې و الله تعاجزي کوي جل جلاله هغه انسان د نبي علیه السلام زیارت مبارک ورته نصیب کړي. داسې بختوره میاشت ده داسې قیمتي میاشت ده که هغه انسان دا میاشت قیمتي کړي که هغه سړی له ځانه زرګون جوړ کړي د ځان قدر به ورسره ځي که هغه انسان د الله جل جلاله سره مینه محبت پیدا کړي دغه انسان به یو میاشت یو ګړۍ یو منټ یو سکینډ یو ورځ یوه شپه به دا نه ضایع کړي. خصوصا بالخصوص هغه میاشت او شپې چې نبی علیه السلام خپل امت ته سبق پرېښی چې دغه میاشت بختوره ده. ای بېبخت انسانه ای انسانه ته دومره غافل یې د الله له دغه څخه تا دغه بختولې او قدرمنې میاشتې تېرې شوې تا سره ډېرې موقع تېرې شولې اوس دا میاشت موقع ده په دې میاشت موقع وه که دا میاشت به تا تېر شو دا بله میاشت موقع دا بله میاشت کې موقع وه د الله راضي کړه دا انسان ته موقع دي انسان په غفلت کې پروت دی. مفسرین لیکي چې په دې میاشت کې یو غټ محدث دی په دې میاشت کې به ډېرې روزې نیولې دودونه به یې ډېر ویل د الله حمد و ثنا به یې ډېر بیانوله او له مسکینانو له غریبانو سره مدد به یې کولې. بیا یې انسان ورته ویلې چې دا میاشت خو دومره قدرمنه نه ده دا خپل ډېر عبادت دا د روانې میاشت ته کښېږده د روانې روزې مبارک ته کښېږده
فرزو مبارک و الله توجه الله تعالی په ډېر عبادت اته بیا یو ورته په لاس باندې اته یو عبادت په لاس عبادت کوي اته یو سجده ثواب په لاس سجده ثواب د یو رکعت مونږ د لسو رکعتونو د مونږ ثواب بعض مفسرین کې د اویا رکعتونو ثواب مونږ هغه میاشت خپل وکړ دوه ټوله چې دا میاشت هم پیغمبر علیه السلام مشته فرمایي چې باران یعنی د جهنم څخه خلاصېدل شته ورځ د الله قهر غضب څخه خلاصېدل یو انسان دا وایي چې دا الله جل جلاله څخه دا هغه نظر دا وایي چې په الله خوش کېږي په الله خبرې کېږي هغه انسان دا میاشت قدرمنه کوي دا میاشت دی بختور ده نو چې زه په دې میاشت کې خپله خواري وکاږم کېدای شي په دا بله میاشت به زه وګورم ما ته مرګ راشي کېدای شي په دا بله میاشت به زه مړ شم زما ژوند به دونه نه وي خو ما ته نبي علیه السلام فرمایلي چې دا میاشت هم بختوره نو زه ځکه دا میاشت قدرمن کوم چې دا قدرمن کړم نه مرګه غواړم په دا روانه میاشت ما ته دومره ارمان نه راځي ما په دغه میاشت کې یو خالق څه دی کما نسبت الله جل پروا کې راکړي چې هغه میاشت په هغه میاشت په نور خالق څه وکړي په هغه میاشت عبادت من روزو سره د عبادت عبادت د الله من بلا تحصل سوي د الله قرب را تحصل سوي زما په هغه سجده کې خوان وي په هغه رکعت په هغه منځل په هغه زکات په هغه سرسایه په هر شي کې به ما خوان راکړي په عبادت کې چې عبادت بیا په مینه په محبت سره کوم چې کومه عبادت هغه انسان په مینه په محبت په شفقت سره کوي هغه الله جل جلاله په در قبول د کوم انسان ځان اخلاصي راځه دا موږ په ځان باندې اخلاص راځه دا پلانې کارو کوو عبادت په ځان باندې اخلاص د دې یو ثواب نشته دې صرف غیر اخلاص کې د الله فرض لوی مفسرین لیکي چې دا انسان کې څنګه ګناهګار هم دی د الله فرض دا دار کم خلاصي لکه په دې چې بوج کړو مطلقاً انسان ته جواز کې انسان د الله عبادت کولې ودی کړي کوي یو خبره ده چې کول الله جل راضي کې نه کول الله جل په خپل فکر کې نه بس رب کړی شدید الله تعالی دا رقم فکر کې ونی شي دا رقم راونی شي دا رقم نول بیا په دنیا په زمين باندې په روح په زمين باندې په یو عالم کې دا رقم سخت و دی او چا څه خپل انسان الله جل جلاله و انسان کبیر موقع کړی خصوصا د نبی علیه السلام امت کبیر موقع کړی هغه انسان کا وخت قدرمن کی هغه انسان کا شپه قدرمن کی دا نه سکی وخت دې په سره ته چې برات روان هغه شپه باندې تاسو د دې غزان ته برابر کی یو انسان لولي مفسرین حضرات حضرات کی وایي چې انسان دا وایي چې وزه د عبادت نکوم دا عبادت بیا سبا کوم دا د نیکی کار نکوم دا سبا کوم هغه انسان چې دا ورځ او وخت هغه غړي هغه ګټه راځي شیطان بیا باندې سپوري هغه بیا باندې راځي چې نه مکو سبا یو چې انسان په دغه میاس کې ځان نه کی تکړه په دغه میاس کې الله نه کی راځي په دغه میاس کې داسې عبادت ونه کی چې ځان باندې شکر چې روانه میاس به عبادت وکړي روانه میاس به الله ته وځړي روانه میاس به الله ته توبه وکړي استغفار وکړي هغه انسان چې بیا روزه مبارک کړي بیا شیطان کې باندې شکر بل روزه روانه بل روزه کې انسان داسې په غفلت پروت انسان ډوب په ګناهونو کې والا وځه ورسي بیا د الله جل قدر انسان غافل ولاړ انسان په خلوق کې ډوب د الله په کار په غضب په سایه کې نه ولاړ په کار په غضب خلوق کې ډوب او د رحمت په سایه کې نه ولاړ هغه انسان د پریشان دی هغه انسان بیا هیڅ نشي کولای هغه انسان سوچ وي ځان پر خپل ځان کې سوچ وي چې خدای مکو چې ورځ په محشر زه په داسې حالات کې یم چې نه ماته مور پلار په کار راځي نه اولاد په کار راځي نه استاد په کار راځي نه همسایه او قریب و ترګور عزیز و بر رشته دار په کار راځي یک تنها به ځای زما به هر څوک منډه وي چې زما هر څوک منډه وي نو خالد به زه خپل ځان خلاصوم زه به هغه رقم نه بل چا منډه وم ارشد زه یوازې سم د ځمکې پر سر باندې و الله جل په در کې داسې سخت ورځې دي چې يوم يقوم انه كانت صوابا چې الله جل جلاله په مخه یو څوک هم نشي غدره
نه ملائکې جوړېدلی شي، نه لوی فرشتې جوړېدلی شي، نه انبیا کرام جوړېدلی شي، نه اولیاء کرام جوړېدلی شي، نه امت نه یو څوک نه جوړېدلی. الله به امر کوي، الله به امر کوي و انسان ته و انس و جن ته و فرشتو ته و ملائکو ته وقال صوابا، هغه به هغه سیده خبره وکړي، هغه سیده جواب ورکړي. یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون، داسې ورځ وي چې به ذات خود جبرائیل امین به نه شي غېدلی. جبرائیل امین ته کله سوال الله جل وعلا جواب کړه وقال صوابا، دی به ډایرکټ هغه سیده جواب ورکړي. نو انسان دې سوچ وي چې زه به ورځ په محشر د الله په حضور کې ولاړ یم، لماذا کې دغه شي سوال وکړي چې ما تا ته ځواني درکړ، ځواني په څه کې کړې انسان ایس با بندا راکې حساب ما ته راکړه، تا ته ما عمر درکړ، تا عمر په څه کې، تا ته ما ځواني درکړ، تا ځواني په څه کې، ما په تا دون غټ احسان وکړی، 1,4,000 زیات انبیا کرام ما دې پر سر راوستل، د ما د ټول انبیا کرام په سردار نبی پیغمبر علیه السلام په امت کې پیدا تا اوله ما ته د احسان راکړ، تا ته ما خوله درکړې وه، تا ته ما ژبه درکړې وه، او الم نجعله عینین ولسان وشفتین، تا ته ما د 2 سونډان درکړي، زړه مې درکړي، سترګې مې درکړي، د هر شي جلا جلا ما په بدله اوس راکړه. تا ته ما ویلي وه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تاسې ما نه یې پیدا کړي که هېڅ که جن دی صرف د عبادت لپاره، صرف د عبادت لپاره. انسان به څه جواب ورکړي؟ انسان دا سوچ وي زه دا اوس د الله په حضور کې ولاړ یم، ورځ د محشر ولاړ، نن و ما ته الله ویل چې دا ما ته د عمر د ټول عمر په څه دی، تا ته ما مال درکړی، جایداد مې درکړی، تا مال په کومه لاره کې استعمال کړي؟ زما د لارې خلاف تا استعمالوله، چې کوم زما لاره وله تا د هغه په خلاف استعمالوله. ما تا ته عمر درکړی، تا عمر زما په خلاف استعمالولی، تا ته ما قوت درکړی، طاقت درکړی، ځواني مې درکړې وه، تا هغه زما ځواني زما له دې نه څخه بهار تا د شیطان په لاره کې استعمالوله، تا په غلطه لاره کې استعمالوله، زما له نافرمانۍ د لارې چپ روان ولې. ښه نن ما د هر شي احسان، دا هر شي حساب کتاب ما ته راکړه، انسان به عاجز وتوله، انسان په یوه شي نه خبر. محترمو دوستان، دا د نبي علیه السلام امت ته یو ډېر غټ احسان دی د مځکې پر سر نه. انسان چې سوچ ووایي په موږ تاسو د الله جل جلاله غټ احسان، لوی غټ احسان د نبي علیه السلام په امت کې الحمدلله ثم الحمدلله. چې اوس هندوانو، سیکانو، عیسایانو په یو مندر او په یو چرچ په یو غټ ځای کې پراته څاري، یو مذهب نه ولئ، په یو ځنګلو کې پراته انسان حال نه ولئ. دا الحمدلله د غټ احسان د خدای سوی دی چې نبي علیه السلام په امت کې. دوم بل بیا الله جل جلاله امت نبي علیه السلام ته الله جل جلاله موقع ورکړي دي، موقع په میاشتو ورکړي دي، په شپو دا میاشته بختوره ده، ولې 13 میاشتې کې راټولې شوې، دا 13 رجب المرجب دا بختوره د خدای تعالی میاشته. بیا دا میاشته نبي علیه السلام فرمایي چې د رجب المرجب هغه 13 میاشته د خدای تعالی میاشته ده، الله میاشته، دغه میاشته دا زما میاشته را روانه میاشته، روزه مبارکه دا زما د امت میاشته ده، زما د امت میاشته ده. هر شی هر موقع په منټ په سکند په ورځو په شپو انسان کو ځان ته دغه معلوم کی، دغه شپې د قدر د عزت ځان ته معلوم کی، دا وخت قیمتي، دا وخت ذکر د انسان د تل ځان ته معلوم کی. هغه انسان به ورځ په قیامت باندې، ورځ په محشر باندې د الله د رحمت په نظر کې وي. بیا د نبی اعظم په امت کې برواني یو ټینشن یو پریشانی بنئ، الحمدلله ثم الحمدلله الله دې ټول امت نبی علیه السلام ته نصیب کړي. بیا به شفاعت دغه باوجود همشه الحمدلله دې په نبی صلی الله علیه وسلم کړی. محترم دوستانو، هغه ډېره سخته ورځ ده، ډېره سخته ورځ ده، حد نه زیات سخته ورځ ده. یو نبي به ورځ په محشر باندې، هر نبي به ورځ په محشر پریشان نبي وي، د خپل ځان غم به اخیستی. یو غمخوار به زما وستا نبي علیه السلام به محمد مصطفی سروي کائنات صلی الله علیه وسلم. محترم دوستان، په دغه میاشت کې درود شریف ډېر کاست، په کثرت سره وایاست، مقصد کې چې راست خامخا په نبي علیه السلام وایاست، فعلا یوازې بوشکل عبادت کوئ، یو ځای ځان ته مختص کړه، حتی الله جل جلاله ته په ورځ کې خامخا ځان د علماو محفلو ته ولاړ شي. که چا بیت نه یې کړی، لاس یې نه نیولی، علم شیخ ذکر ده، هغه د لاړ شه خپل زړه د زړه اصلاح یې وکړي،
دا خپل نفس اصلاح دی وکړي، دا خپل باطن صفایي دی وکړي. که انسان د نفس باطن صفایي شانې کړي، هغه انسان مونځ نه نیسي، هغه انسان لمونځ کوي، هغه انسان د ځان روزه ورسوي، هغه انسان د دې بعد د روانه میاشت کې بیا روزه مبارک د روزې د دې کوم شرایط کوم ضوابط دي هغه ځان ته معلوم. هغه انسان تر ټولو نبي علیه السلام او خاص کر مفسرین او نبي علیه السلام د خدای نه کوي چې نبي علیه السلام فرمایي چې تاسو دا روزه مبارک زما د امت ولیدل لوجه دې چې زما امت باندې الوجه تیر شي، زما په امت ته تیر شي چې هغه مور سړی هغه مالدار سړی په هغه الوجه تیر شي، هغه انسان الوجه وپېژني. اول دا اعلان د ماخي چې ورځ په محشر به په قیامت کې په جهنم کې چې انسان وجه شي نو سهل دی چې وځه په دنیا کې په معمولي شي باندې څو منټو لپاره وژن زما سهل. دوم دا انسان به دا سبق واخلي چې دا زما مسایل تر من غریب دی، دا زما دا مسایل دسترخوان خالي دی، د دغه انسان باندې الوجه څنګه تېرې شي، څنګه ورباندې تېرې شي. دغه سبق یې واخلي انسان چې ورځ په محشر زه په جهنم کې غسرو اورو په لمبو کې ګرځم، بیا به ما ته چې وایي زه تږی شم ما به سهل اوس زه مطلق یم څو منټو لپاره تږی زما سهل دی او چې په هغه ځای کې بیا به زما سهل. دا زما د امت لپاره محترم دوستانو درود شریف ډېر کس د لمانځه پابندي په ځان کې ډېر کوي، په جمع په ځان کې راوړی شي، هر جمعې ته ځان رسواس او خصوصا بالخصوص د علماء کرامو سره محبت پیدا کړي، د علماء کرامو من محفل ته وځاته خامخا باید وکړي، د نفس اصلاح وکړي، ځان د الله جل جلاله سره یو کس د الله جل جلاله محبت په ځان کې راولاس. دا جهان به هم سمي، هغه جهان به هم سمي، د الله له قهر له غضب به هم خلاص، د نبي علیه السلام په محبت په مینه محبت په شفقت کې ورسره محشر تر هغه ته نظر بلاندې یاست، د الله تعالی د رحمت ته نظر بلاندې یاست. وما علينا الا البلاغ وعلى محمد رسول الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وقد كفر اليهود والنصارى ومن اعلى، اللهم شتت شموعهم وفرقهم إلهي الرحمن ثم على الإسلام والسلام فطول من أخذ رحم كرمك، ثم على الإسلام والسلام فاتح بالله فطول من أخذ رحم كرمك، فاتح بالله ثم على الإسلام والسلام الدنيا الكنسيجي دطول فرحال بان رحمك مبرونا دجرد بان شوبا رشاو بده فاتح بالله ذي فرحات ملزلي فرحال بان راسه ده فرمول بان خصوصي فضل رحم كرمك، فاتح بالله مسلمان الناس من المحبت اتفاق امن اخلاص صفقات مهرباني فخر من سرتيداك يا إله الرحمن سمع الإسلام وسمعنا بمهران تقولوا في هذه المجلس ذلك المسير على النور ذلك النور سمعنا فاكر طول الشفاء كاملة عجلة الإمام فاكر الرجال طلبنا فرمانا أولادنا بالحق والرسول عليك مهم توكي بداية الصلاة مهم صلاة مجر توكي يا إله الرحمن بقدر المساجد بخير رحمة ظلمون تمام على الإسلام وسمعنا بولي يا إله الرحمن طول على الإسلام وسمعنا ورث محشر النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة المسلمين فاكر الرجال طول بداية الصلاة المستقيمة توكي طول بداية الصلاة المستقيمة توكي يا إله الرحمن كم عبادات مجلسات الكفر تايو عددت اسم مجلسات الكفار والرجال تلا مجلس عبادات من قبلك تلا مجلس عبادات من قبلك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وازواجه وذرياته صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا ذا الجلال والاكرام فور امورنا ان الله بصير بالعباد برحمته.